السلام علیکم. امید لرم چې ټوله پښتانه وروڼه به روغ او جوړ یاست. اکثره به تاسې اورېدلي چې په کور کې ناچاکي د پلار او د زوی ترمنځ. پلار بیا زمن اولاد لري، اولاد کې دی کله اکثرا پلرونه داسې وکړي چې هغه خپل جایداد د ده په نامه جایداد د زوی په نامه باندې مکمل واړی. دوه طریقې دي، دوه قسمه دارنګه مسلې راځي په دې مسله کې. یوه مسله داسې چې پلار یې بلکل په هوش و حواس کې بلکل یو بیماري ورته لاحقه نه وي، دی خپله فیصله په خپله کوی سي، هغه راولاړ سي، خپل جایداد دی خپل اختیار لري چې چاته ورکوي چاته نه ورکوي. ده خو غیر اسلامي غیر قانوني عمل ده. په دې طریقه نه دی پکار ته د خپلې غصې پیدا واخلې، خپل اولاد ته ځینه محرومه کړې، ځینه ته ټوله جایداد ورکړې. پکار خو نه ده، دا غیر قانوني عمل ده. په روز محشر به هم دی ډېر په عذاب کې راپورته کیږي. د قرآن په مطابق چې له اورېدو نه د چې دا یوه خوا کې به غوښه یي د مخ او په دا بله خوا کې به نه یي. د هغو پلرو کوم چې خپل زوی ته یوه ته مکمل جایداد ورکړي او بل ترې وباسي. دوه قسمه دي، هغه قسمونه به درته بیان کم. دویم چې کوم پلار په هوش کې نه وي، بیماره وي، اوور ایجي، مطلب عمر یې غټ وي او زوی راولاړ سي یا زمن راولاړ سي، ځینه جایداد ګوتې انګوټې ځینې ولګوي او په نامه یې واړوي. هغه اول یو سیده کوم پلار که په هوش آواز کې هغه خو ته نسي چیلنج کولی، یو زوی ته ګفټ ورکوي، مکمل یې ورکوي، صحیح په نامه یې وراړوي. او کوم چې آیا دا ته چیلنج کوی سي په عدالت کې چې دا غیر قانوني غیر اسلامي عمل یې کړی ده، جبر یې کړی ده، ظلم یې کړی ده، آیا که په هغه چیلنج کوونه د پلار ژوندی یي که وفات یي ته چیلنج کوی سي. که پلار بیماره یي چې هغه داسې یي چې بیماره یي لکه فالج والی، دماغ یې کار نه کوي، یا بله داسې جسماني کمزوري ورته، یا بل داسې یي چې دی خپله فیصله په خپل مطابق 10 وارې د ورځې بدلوي په دغه حالت کې. نو هغه اول یو چې د په هوش حواس په ځواني کې چې دی خپل زوی ته چاته په نامه ورواړوي، هغه ته نسي چیلنج کولی. او مین غټ جواز تا ته په عدالت کې دا جوړیږي چې په کوم وخت کې دا انتقال وسو یا دا کوم څه اوښتل سوې مځکه ده یا مکان ده یا بل داسې جایداد ده، دا ټیم کې د ما بابا یا دا بیماره و، ضعیف حالت کې و، اوور ایج و، د غټ عمر و، فیصله یې نسوی کولی. دا مجلس عدالت ته جوړول دي او عدالت تا خبره اوري. نو پکار ده چې د خپلې غصې اظهار باید پلرونه نه وکوي، زمنو ته، لونو ته، بچیانو ته خپل حق د خپله حصه ورکړي، خپلې غاړې نه کې باندې خپلې غاړې نه کې باندې. هر یو خپل قبر خپل سوال جواب لري، تر خپله حده پورې هر سړی الله ته جواب دی ده. نو په هغو جوابو کې د الله موږ ته پریشاني نه جوړوي، نه د سوال جواب په دې حقوق الله، خو دا حقوق الله په حقوق العباد کې باید موږ الله پاک کامیابه کړي. نو اکثر حقوق العباد کې چې دي اکثر د موږ په هست توفیق کې، خو لیکن موږ بیا هم ځان مجرمان کو، ځان جواب راته ګران کو. پکار ده چې خپلو بچیانو ته خپله حصه په خپل ټایم ورته ملاو سي. که د چا که اولاد ناروا وي، که اولاد بد وي، که اولاد کې غلط کارونه وي، نو هغه اولاد اول تر نورو له مخه خپلول دي. ولې چې یو خوش اخلاقه او ښه خویونه پشکې وي، هغه انسان خو هر چا ته خوښ ده، که ته وکې که نه کوې، بل چا ته خوښ ده، بل ته خوښ ده، هر سړی پسې نه پورې نیسي. خوند دلته کوي چې خپل اولاد او انسان له غلطیانو سره هم تخپل کې، چې انسان د انسان خو د غلطیانو پوتله ده. باید چې زمن او پلار په دې باندې یو بل نه سره وترټي، نیک سره لري ستا بد خوی دی یا تا ښه خوی ده. له بدو خویو سره یو انسان خپلول اصل خپل ادا ده.
له ښو خویانو سره اولاد خپلول هغه د هر چاته ښه خوښ ده. نو په کار ده چې موږ تاسې پلرونه اولاد د ده په عمل تاسې نه ونیسئ. تاسې ته څونه انصاف او څونه اختیارات الله درکړي دي هغه په صحیح معنا باندې په عمل کې راولئ. امید کومه چې له نن مختصره ویډیو څخه چې دوه شیان درته بیان کړل، یو په خوښ رضا باندې جایداد ورکول دي، یو په زور زبردستي یا په دوکه فراډ باندې ګوتې انګوټه ته دستخط کول دي. دوکه باندې هر کار سوی د هغه خو چیلنج کېږي، کوم چې په حقیقت سوي د هغه حقیقت دی، او هغه حقیقت هم په روز محشر باندې به حساب ورکوي چې تا ولې میرومه کو دا اولاد دی پیدو د دا عمل پیدو د دا زه پیدلم هغه د ما او د کارو. الله پاک به دا سوال جوابي موږ به بیا سوال جواب مشکل سره ورکوو. نو په کار ده چې موږ خپلې ځان ته سوالونه جوابونه ګران نه کو. مننه یو جان، الله حافظ، خوشحاله اوسئ. عمران خان کیسونه لګېدلي دي، دوا کوئ. پرون هم په های کورټ په لاهور کې پیش شوي یو موږ اشتیاقي خان زه سره له ټیمه. نو نن انشاءالله انور پنو صاحب او ملک سلیم صاحب دواړو ته کیسونه لګېدلي دي ډي بي ته. ورته ګورو به ښه امیدونه ساتو، ښه رزلټ به راکړي په میرټ باندې که خدای کول. ولې د داسې کوم د اوس ریمانډ واخیستل سو 8 ورځې دا غیر قانوني انشاءالله نن به قرار سي دا غیر قانوني ریمانډ اخیستل سوی دی. مننه، الله حافظ.